के नफल मुंस के नो दा दुआगानी पके غواړه په سجدي په حالت کې منصوص دعاګانې کوا صحابی دے ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نومی دے وی ابیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا نبی علیہ السلام سر شپتی رکڑل دیر بختور صحابہ نو دا نبی علیہ السلام سر می روغ شپوا شپا کی خو مختلف مراحل رازی روغ شپا می ور سرا نو ما ورته دا اوداس اوبم راوړلې بی وضوئه دا اوداس اوبم ولا راوړلې چې نبی علیہ السلام به اودس کوي بیا نور حاجتونه چې کوم هغه مې ولم راوړل لکه خدمت مې ورله کوه شپه مې ور سره ډېر خوشحاله شپه مې تېروله د اوداسه اوبه مې راوړلې نور سامان مې ورلم راوړو نبی علیہ السلام خدمت چې مې وکړو نبی علیہ السلام راته وی سل پړه دې څه دي زه وغواړه پړه دې څه دي شا به دعا وغواړه ډېر بختور نه و نبی علیہ السلام ورته وی پړه دې څه دي شا به وغواړه شا به څه غواړې بس شا به وی نبی علیہ السلام راته وی نو ما سوچ وکړو صحابه وی مونږ خو چې لا غواړو که نه نو څوک خو سره ډو آخرت ملګری کوي نه دنیا ډومبې غواړو آخرت وروسته غواړو دام لا هوښیار سړی چې دنیا او آخرت دواړه وغواړي صحابو به آخرت غوښتو د دنیا به ذکر هم نه نو دی وی چې ډومبې لاړ شم حج لا کعبه وینم چې خدای ډېر مال راکړي او به بله پیاره به وام چې خدای ومې بخي دا زمونږ عقل دی که نه دا زمونږ عقل دی ړومبې د ځان دپاره غواړو وره چې صحابي څه وی نبی علیہ السلام ورته وی سل څومره ښه موقع ورته میلو شوه چې د دواړو جهانو سردار خدمت یې وکړو شا به وغواړه هغه ورته وی اسألک مرافقتک فی الجنه الله حبیبه چې ستا سره په جنت کې ملګری شم دا دعا راته وکړه بس چې تا سره ملګری یم په جنت کې څنګه چې نن ملګری یم چې داسې ملګرتیا مې د سره الله په جنت کې نصیب کړي دقه دعا راته وکړه بس نبی علیہ السلام راته وی چې نور څه ووایه نور څه مو ووایه که نه ما وی بس دقه غواړم نو نور اسم نه غواړم نبی علیہ السلام راته وی چې دا غواړي چې ما سره په جنت کې ملګری شي ما وی او نو قربان د امام الانبیاء نه داسې دعا یې ورته داسې عمل یې ورته خو چې ټول امت یې پکې شریک کړو دا که اوس یوازې هغه ته ښودلی وی نو مونږ ټول به ورته زیریدلو که نه چې دا خو دغه صحابي بختور و نو مونږ خو نه شو حاصل نه نبی علیہ السلام ورته وی که ما سره په جنت کې ملګرتیا غواړې نو زه درته د هغې دپاره نسخه ښیم وی څو وی ډېرې سجدې لګوه الله ته ما سره به په جنت کې یو ځای انشاءالله ما سره به ملګری نو دا ټول امت ته تعلیم شو چې کثرت السجود ډېرې سجدې لګوئ نو ما سره به په جنت کې به زما ملګري شئ ما سره به یو ځای شئ نو صحابي ته وی بس کثرت السجود سجدې ډېرې لګوه ما سره به په جنت کې ملګری شي سجده ښکلې سجده لګوئ ښه علماو نه سجده زده کوي امام الانبیا چې به سجده لګوله نو په اوو اډوکو به یې لګوله دا مونږ لګو خو پته راته نشته یوه سجده ولګوئ چې پته راته ولګي په اوو اډوکو به یې سجده لګوله ګوره سجدې له ولاړ نو دواړه خپې به یې لګېدلې وې که نه داسې نو د خپو اډوکي به یې لګېدلي وو دوه شول د ګوتو ده د زنګنان به یې هم لګېدلي وو نو څلور شول لاسونه به یې هم لګېدلي وو نو شپږ شول او تندې به یې هم لګېدلی وو نو اووه شول په دې اووو به یې خپې به هم داسې لګېدلې وې زنګنان هم لګېدلي لاسونه هم لګېدلي او تندې هم لګېدلي او چې سجدې له به ته نو ړومبې به یې زنګنان ولګول او بیا به یې لاسونه ولګول او بیا به یې تندې ولګول ړومبې زنګنان بیا لاسونه بیا تندې چې راپاسېده به نو ړومبې به یې تندې روچت کو بیا به یې لاسونه روچت کړل او بیا به یې زنګنان روچت کړل داسې به امام الانبیا سجده لګوله مشکات شریف کې حدیث دی وی دومره کولو سجده به امام الانبیا لګوله که نه
چې که د بیزی یو بچی پکې داسې تله راتله نو تلې به شو پکې داسې کوله سجده به یې لګوله هوی د دې ترخونو دا سپینوالی به یې ښکاره شو داسې کوله او سجده به امام الانبیا لګوله مونږ چې لګو نو دا د دې سره لګېدلې دا د دې سره لګېدلې په دې ځمکه سم ټوخ شوي یو نبی علیه السلام وی د سپي په شان مه کښېنئ سپی م لیدئ دا لیچې یې لګولي که نه داسې دا لیچې په سجده کې مه لګوئ نو سجده کې به دا ځایونه چې دي دا به د دې نه لرې ساتي او دا به د دې نه لرې ساتي داسې کوله او سجده به امام الانبیا لګوله په اوو اندامونو سره خپې لاسونه او زنګنان به یې لګېدلي او بیا چې به یې قومه کوله بیا چې به یې جلسه کوله زمونږ منځ کې خو نه قومه شته او نه جلسه شته خدای دې رحم وکړي سمع الله لمن حمده لا ولاړ نه یو نبی علیه السلام چې به وي داسې یو رکن ادا که که نه چې ټول اندامونه به یې ځای ځای ته ورلل نو هله به یې بل رکن ادا کو صحابي وایي ما پسې مونځ کو شاته وایي دا قومه او جلسه دومره وکړل که نه سمع الله لمن حمده پسې چې سړی ودرېږي دې ته قومه وایي دوو سجدو په منځ کې چې کینې دې ته جلسه وایي وی دای د روغ رکن عمره وکړل لکه څومره ټیم چې سجده کړې وه نو دومره ټیم یې بیا جلسه وکړله څومره ټیم چې رکوع کړې وه نو سمع الله لمن حمده دومره ټیم بیا امام الانبیا ولاړ بیا امام الانبیا ولاړ